بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا ابو هريره رضی الله عنه نا روایت تے پیغمبر علیہ السلام وی روجا ډال دی نو پدې کې بسړې رفث نه کوي، بیهوده خبرې بنه کوي. رفث ټولو بیهوده او فحش خبرو ته ویل شي. ولا يجهل او دې به چې کم دینو د جهل کارونه نه کوي. ولا يجهل او داسې نه چې د جهل سوي نو خلق بیا د سره د جهل کارونه کوي. فإن امرؤ قاتله او شاتمه، که یو سړی د سره جګړه کوي یا دته کنځل کوي، فليقل إني صائم، نو دې دا وایي چې زه روژهدار یم. دا دې وایي مرتين دوه ځله. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې روژه دا ډال دی، سړی د اور نه بچ کوي. په هر لحاظ سره ظاهري باطني دا د بچاو سبب دی. که یو سړی د سره جګړه هم کوي یا ورته کنځل کوي، نو دی ورته دا وایي چې زه روژهدار یم. بس په دې باندې به خبره ختمه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د روژې د فضیلت په باره کې والذي نفسي بیده، قسم مې دی په هغه ذات چې زما روح د هغه په قبضه کې دی، لخلوف فم الصائم، چې د صائم د روژهدار د خولې هغه بدبویي اطیب عند الله من ریح المسک، دا د الله په نزد باندې د مشکو د بوی نه هم ډېره زیاته ښه ده. دا خوشبویي، دا بوی دا د معدې د خالیوالي د وجې نه راځي، نو دا د الله په نزد باندې د مشکو د بوی نه هم زیات محبوب دی. او نبی علیه السلام فرمایي یترک طعامه و شرابه و شهواته. الله تعالی وی چې دا بنده چې کم دی نو دی خوراک هم خپل پریدي، اوبه هم پریدي، او خپل شهوت هم من اجلی زما د وجې نه. نو الله تعالی فرمایي چې الصيام لی، روژې زما د پاره دي، وانا اجزي به، او زه به له دې بدله ورکوم.